الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. سورہ قصص سلمی سپارے اخیری آیت 88 صورت کې دا موسی علیہ السلام واقعہ تفصیلا بیانولا او مقاصد اربعہ عالیہ آئے بیانول توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت او نه منون کو ته زجر او تخفیف ورکولو او منون کو ته بشارتونه. او د صورت اخیری آیات د سورہ قصص آیت 88 اخیری آیات په دې کې نفی د شرک په دعا کوي. مخکې دلیل وحی ذکر کو چې ولا یسدنک عن آیت الله بعد اذ انزلت الیک او بیا وی ودو الی ربک رو واړه خلق کتاب درفستا تا قران ته توحید تا نو اوس نفی د شرک په دعا کوي ولا تدعو مع الله او مدد کوي سره د الله الهن آخر مددگار بلو. مشرکانو الها ځان یو کړیو ګڼ الها نبی علیہ السلام ته چې یو الہ را مدد کوي. قران کریم کې یو کم او یا زلا 69 زلا یو کم او یا زلا زما عمرم نن سبا یو کم او یا دی 69 زلی قران کې الله د الہ لفظ ذکر کوي چې الہ بل نشتا بل حاجت روا نشتا یو الله الہ غنئی د الله نه بغیر بل الہ نشتا. ولا تدعو مع الله او مدد کوي سره د الله الہن آخر مددگار بل لا الہ نشته بل حاجت روا بل مشکل کشا الا هو مگر هم دا یو الله دی. او دې صورت کې دا دعوه ذکر کوي د توحید دا څلورم ځل لا الہ الا هو نشته بل مددگار بلا جتروا الا هو مگر هم دا یو الله دی. مشرکانو به تعجب کولو چې آی یو الہ نه ګڼلو آی الہ نورم ګڼل چې ګڼ الہ دي. سورہ سواد کې څلورم آیات کې د مشرکانو بیان کوي چې هغه به واجبو ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة إله واحدا ان هذا لشيء عجاب. واجبو تعجب کو دې کافرانو پر خبره باندې جاء ان چرغ دیت منذر منهم یو ير ورکون کې د دینه وقال الكافرون والکافرانو هذا ساحر كذاب دا پیغمبر جادوګر دی دروژن دی. ولی دای دلیل سو مشرکانو وی اجال الالهه ګرځي دی ګڼ مددګاران الہ واحد مددګار یکیو دی ویر سی والله کوي ان ذل شیء عجاب یقینا دا یو شی دی عجیب ناشنا خبره کوي. الله ایمان بغیر بل الہ نشتا. ولا تدعو مع الله امر مد کوي سره د الله الہن آخر مددگار بلو لا الہ الا هو نیشتے بل مددگار بلا جترو بل مشکل کشا الا هو مگرم دا یو اللہ دے. یو اللہ را مدد کئی بغیر دا اللہ نو بلا جتروا نشتا بل مشکل کشا نشتا. دارنگی سورہ بقرہ کی یو سو آیاتونو گوری قرآن کې هو یو کم او یا زل 69 ځل ذکر کوي لفظ د الہ. کله الوهیت الله ځان له ثابتای کله د غیر نه نفی کوي. نو یو کم او یا زل 69 ځل لفظ د الہ ذکر کوي. سورہ بقرہ کې آیت نمبر 133 کې یو سل درې دسم کې ام کنتم شهداء اذا ذر یعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك ام کنتم شهداء ویتاسو حاضر اذا ذر یعقوب الموت کله چراغ یعقوب علیہ السلام ته مرګ
علامات د مرګ اسقال لبني کله چې پلار ته خپل بچو ته پلار بچو ته اسقال کله چې یعقوب علیه السلام لبني خپل بچو ته ما تعبدون من بعدي د چا عبادت پکوي زمانه رسو قالو دینا بدو عبادت پکوم الہ کا د مددگار سو د الہ سو الہ آبائکا او د الہ د مددگارانو د پلارانو سو الہ آبائکا او د الہ د مشرانو سو د پلارانو سو ابراهیم مشران سوک ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام دا پیغمبران مشرانو دې ټول جدا جدا خدایو نه الہ واحد مددگار یکیو د ټول یو الہ بر مدد کو دانګي سورہ بقره کې آیت نمبر 163 کې بیا و یو سل درش په دې کې و الہکم الہ واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم و الہکم الہ واحد او مددگار تاسو مددگار یکیو دی لا الہ نیچے بلا جتراو بل مشکل کشاو اللہ مگرم دایو اللہ دے الرحمن الرحیم ام مہربان او خاص مہربان دے دریم اشپارہ کی آیت الکرسی ذکر شروع کی نو آیت 255 کی ہوئی اللہ لا الہ الا ہو اللہ پاک چرے نیچے بل الہ بلا جترا بل مشکل کشاو اللہ مگرم دایو اللہ دے ہاں اللہ نہ بغیر بل الہ نشتا دانگی سورہ آل عمران کی دویم آیات کی ہوئی ہاں دریم سپارہ سورہ آل عمران دویم آیات اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اللہ پاک چرے نیچے بل الہ بلا جترا بل مشکل کشا اللہ مگرم دایو اللہ دے الحی القیوم ہمیشہ جوندے تدبیر کون کے دار سو بیا اور بسی شپږم آیات کې بیا وی آل عمران کې لا الہ الا هو العزیز الحکیم لا الہ الا هو نشته بلا جترا بل مشکل کشا الا هو مگرم دایو اللہ دے العزیز الحکیم غالب دے حکمت والا بیا تلسم آیات کې بیا وی آل عمران کې شاہد اللہ انه لا الہ الا هو شاہد اللہ بیان کئی اللہ انہو شاندار دے لا الہ الا ہو نیچے بلا جترا بل مشکل کشا اللہ مگرم دایو اللہ دے دانگی سورہ آل عمران کی بیا 62 دوش پیتو کی بیا ہوئی انا ذالو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وما من الہ نیچے بل مددگار بلا جترا بل مشکل کشا الا اللہ مگر یو اللہ دے دانگی سورہ نساء کی آیت نمبر 87 وہ اتیم کی وہی سورہ نساء پیزم اشپارہ آیت 87 اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ واللہ پاک چلے لا الہ الا ہو نیتے بلا جترا بل مشکل کشا مگرم دایو اللہ دے لیجمعنکم خامخا جمع بکی تاسو لرا الى یوم القیامت ورزی دا قیامت تا او بیا بدن تپوس کے اللہ لا ریب فی نیتے شک پدی قیامت کی ومن دق من اللہ یوسک دے دیری چنے دا کتاب دا اللہ نو حدیثا و بیان کی دارنگی بیا سورہ نساء کی آیت 171 یو سلو یو آیم کی 171 سورہ نساء اللہ وی انما اللہ الہ واحد عیسیانو توی ولا تقولوا ثلاثا انتو خیرا لکم ولا تقولوا موئی تاسو ثلاثا چه خدای اندری دی انتو من شئی خیرا لکم دا غردی تاسو لرا انما اللہ یکنن اللہ الہ واحد مددگار یکیو دے حاجت را یکیو دے دانگی سورہ توہا کی موسیٰ علیہ السلام تا چی اللہ پیغمبری ورکی او خبر ورسر کئی موسیٰ علیہ السلام تا
अल्लाह पाक कोई आतम आयात की सूरे त्वाहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु लहुल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह पाक चरे ला इलाहा इल्लाहु निते बल जत्रा बुल मुश्किल कुशा मगर हमदा यो अल्लाह दे लहुल अस्माउल हुस्ना दी अल्लाह ला सिफतुन दी बेहतरा। और या मूसा अलैहि सलाम ताला वही 12 समय सूरह त्वाहा की इन्नी अना रब्बुका फखलाना अलैका, इन्नी अना रब्बुका किन ज़रबस्ताइमा फखलाना अलैक नो बस पणी पले इन्नक यकिनन तो बिलवादिल मुक़द्दसी तुआ पाकंदा पाक के तौरातो के वनफ्तरदो के किनन मागवर करे दे तालरो फस्तमिन वके गदली मागे तयूहा योय के देशी ताता। और ब्यावत हुई अल्लाह साल समय के इन्ननी अन अल्लाह किनन अल्लाह मा ला इलाहा निस्तेबल इलाह बला जत्रा इल्ला अना मगर ज़ीमो फाबुदनी इबादत कवा जमो वाकिमी स्वलात लिजिक्री और पाबंदी कवा दमुंजो लिजिक्री दपारा दिया दुलो जमो। नो इलाह अल्लाह वही मा सरबल सोकमरा मदद कवा वला तदु सूरह कसस के वला तदु मा अल्लाह अमरा मदद कवा सरादा अल्लाह इलाहन आखर मददगार बलो। मख की आयात की हुई वदो इला रब्बिक रोवान खलको इला रब्बिका लारे दरमस्ताता किताब दरमस्ताता तौहीद दरमस्ताता। सूरह नहल की 125 नंबर आयत की वैल्यू वदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमा रोवान खलको लारे दरमस्ताता किताब दरमस्ताता पर हिकमत बांधे। और सूरह यूसुफ की 92 अलैहि सलाम तेवे ऐलान का कुल हाजी सबीली अदू इल्लल्लाह व पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान ज़माना नो अदू इल्लल्लाह जरा बलमा खलक दे किताब दा अल्लाह ता जरा बलमा खलक दे किताब दा अल्लाह ता। नज़ल ता कसस के वतो आखिर के वदू इला रब्बिका रवा खलको किताब दरम साता तौहीद दरम तातो ना तकुनन मिनल मुशरिकीन और मकेगा तद मुशरिकान नो वला तदो मा अल्लाह अमरा मदद का सरद अल्लाह इलाहन आखर मददगार बल ला इलाहा इल्लाहु नितेबल हजत्रा बल मुश्किल कुशा बल कैसा इल्लाहु मगर हमदायो अल्लाह दे कुल्लु शैइन हालिकुन हर यो शे हलाकी दुन के दे इल्ला वजहा मगर जात दा अल्लाह कुल्लु शैइन हालिकुन हर यो शे हलाकी दुन के दे इल्ला वजहा मगर जात दा अल्लाह हर यो शे हलाकी दुन के दे इल्ला वजह मगर जात दा अल्लाह। सूरह रहमान की वही विश्तम इस बार सूरह रहमान आयत 26-27 की कुल्लु मन अलैहा फान हर आंसू चिपरे मकबंदी फान फना की दुन के दे वयबका वजह रब्बिका बाकी बाती सी जात तरफस्ता जुल जलाल वल इकराम कि खान द बुजुर्ग है द इज्जत नज़ल तस्वीर कसस के वही कुल्लु शैइन हालिकुन हर यो शे हलाकी दुन के दे इल्ला वजहा मगर जात अल्लाह लहुल हुक्म दी अल्लाह ला इख्तियार दे व इलैहि तुरजाउन और दी अल्लाह तब वापस को ले शैतान सो ब्या बदन तपूस कीगी व इलैहि तुरजाउन और दी अल्लाह तब वापस को ले शैतान सो। सूरह ज़ुखरुफ की 50 पारा आयत नंबर 43 की हुई व इन्नहु लज़िक्रुन लक व लिक़ौमिका यकीनन दा कुरान खा पंदों से ते तार पारो व लिक़ौमिका दा पारो कुमस्ता व सौफा तुसअलून और जरे जदपूस बकुले शिरस्ता सुनाओ। दूसरे कसस के आयत 85 की वैल्यू इन्नल लज़ी फरज़ अलैकल कुरआन लरादुका इला माद इन्नल लज़ी यकीनन आज़ाद फरज़ अलैकल कुरआन कि फरज करे ले बताबानी तिलावत द कुरान तबलीग द कुरान अमल पर कुरान लरादुका इला माद खा वापस पकी तालरो ये दो वापस के दूतो या बदन तपूस के दो कुरान बारकी नदल ताखिर की वही लहुल हुक्म दी अल्लाह ला इख्तियार दे व इलैहि तुरजाउन और दी अल्लाह तब वापस को ले शैतान सो या बदन तपूस को ले शी
ورنه قرآن کې نو سوره قصص کې ترغیب ورکولو قرآن کریم ته سلور زلا چې د الله کتاب راواله زده چې توحید زده کې او نبی اسلام نے تسلی ورکول چې ته مسله بیانې نو خلاف پکېږي نو د تسلی لپاره د موسی علی السلام واقع تفصیلا ذکر کا چې وګور هغه باندې تکلیفونه او مصیبتونه راغلیو خو هغه ځلنو تنگ کړي بیا تزید من الدنیا ترغیب ال الاخرت خصاصت د دنیا سپکاوي ذکر کولو ترغیب ورکول اخرت ته د اخرت ته بدی کې لاره کې رکاوټ جوړېدل د دنیا کارونه چې کله لري مقصد وګرځولو نو پاره باندې بیا د قارون واقع ذکر کا آیت نمبر 76 نه په یو رکو کې آیت نمبر 82 پورې چې قارون هغه دنیا زړه ته کوزه کړې و او مقصد یې ګرځولیو نو څنګه چې کیشته توبه لاړ شي دنه وغړو بشي هغه د دنیا مینا زړه ته کوزه کړې و نو هغه ډوب شو فخسفنا به وبدار الى سر بنگلی مزمکه کې منډلو او اخر کې بیا تسلی ورکولا نبی اسلام ته آیت 85 کې ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى ما دو یقینا نو چې فرض کړي د پتا باندې تلاوت د قرآن تبلیغ د قرآن عمل په قرآن لرادك الى ما دو خا پس پکې تعالی دې واپس کېدو ته خفکی گما الله به حساب کتاب کوي دی ته وای قرآن بي انمو وای رب زما خپويږي من پاچا باندې جاجراتی کړي بل هدا په قرآن او سنت باندې ومن او پوي زما رب پاچا باندې هو فی ظلال مبین چې په ګمړای ښکار کړي تا باندې د الله رحمت او مهرباني وشي چې قرآن دې ته نصیب کو جماعت اشاعت توحید او سنت باندې الله احسان کړی چې د قرآن درس و تدریس دای وتا حواله کړی دی شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ امام محمد طاهر نور الله مرقده عجبکم طرز باندې قرآن بیان کو دنیا کې انقلاب راوستو دای نرسو قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاهر دامت برکاتهم آئی سلویخ کال دا قرآن او سنت خدمتو کو او د دنیا ګوټ ګوټ ته د قرآن درسونه او رسول دای په لکونو شاګردان دي هر یو ځکه په هر یو ملک د الله د توحید اوازونه دي د الله د توحید ناری دي د قران کریم نه جوړو خلاصہ هغه د الله توحید امن راضی د الله توحید سره د الله توحید په پوره دنیا کې بیانېږي او د شیخ القرآن رحم الله دا به کې برخه دی سره قائد محترم دای په ټولو ثوابونو کې صدا لفظي ترجمه یو ذلکم ولا تدعوا مع الله الا اخر ولا تدعوا منامنتكم والله سرد الله الان آخر مددگار بل لا الہ نشتے بلا جترو بل مشکل کو شابل کارسان اللہ مگرم دایو اللہ دے کل شین حالکن ہر یو شالکرن کے دے اللہ وجہو مگر ذات اللہ اللہ وجہو مگر ذات اللہ لہ الحکم دی اللہ لر اختیار دی ویلہ ترجعون دی اللہ تم اپن کولے شیطاسو سورہ قصص الحمدللہ بفضلی تعالی اللہ بفضل سر اختتام تو رسیدو او انشاءاللہ سبب بیا سورۃ العنکبوت او انشاءاللہ شروع کو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین